أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. آیت کی ذکر د فریقینو او تقابل د داغوی. الله وی یو ډله دغه سدا چې داغی اعتقاد دا دی چې ما انزل الیک من ربک دا حق دی، یعنی پیغمبر داغه تعلیمات حق گنی، او بل ډله دا چې هغه د دې د حق عقیده نه لري. نو آیا دا دواړه برابرې دی شي؟ وی دا دواړه ندی برابر په حالت کې، ځکه چې کومه ډله د ما انزل د حقانیت عقیده لري دا گویا بینا ده، او چې کوم ما انزل حق نه ګڼي نو دا اعما دي، او ړون او بینا سړی په حالت کې ندی برابر، نو انجام کې به څنګه برابر شي؟ خو الله وی په دې خبرو باندې عقل والا پوهیږي، په تاسو کې عقل نشته. افمن یعلم، آیا نو هغه څوک چې پوهیږي یقینا ما هغه څه چې نازل شوي دي تا ته ستا د رب د خوا الحق دا حق دی، کمن دی کیدی شي د هغه چا په شانتې هو اعما چې ویړوند نشي کېدی، استفهام انکاری. خو بیا هم دی نه پوهیږي، وی ولې؟ ځکه انما یتذکر اولو الالباب، یقینا نصیحت خو عقل والا اخلی، نصیحت خو عقل والا اخلی، په دې کې عقل نشته. عقل والو اوصاف ذکر کوي چې هغه اهل حق دي، الذین یوفون بعهد الله، دا هغه خلق دی چې پوره کوي وعدې د الله او نه ماتوي لوذونه، والذین او هغه خلق یصلون ما امر الله چې جوختی هغه چې الله حکم کړی د هغې د جوختولو، ویخشون ربهم یریږي د ربنا او یریږي د بد حساب نه. والذین دی کم سلور اوصاف، دا ټول اوصاف دا د اهل حق صفتونه دي، د عقل والو صفتونه دي. والذین واغ خلق صبر ابتغاء وجه ربهم، چې هغوی صبر کوي د الله رضا حاصلولو د پاره، قایمۍ موز او خرج کوي د هغه څه نه چې مونږ ورکړي دی ته سرن په پټه او په ښکاره. ویدرؤون بالحسنة السیئه، او لرې کوي په حسنې سره سیئه. حسنین مراد سے دے، حسنہ مراد دے توحید و سنت، سیئہ نہ مراد دے شرک و بدعت. دی پا توحید او سنت دا دعوت سرا شرک او بدعت رد کئی. بل مطلب وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، دا مطلب دے دا حسنین مراد دے اخلاق حسنہ، دی په خو اخلاق سره لری کوي بد اخلاق د مخالفینو. دریم مطلب الحسنه دا توبه دا، السیئه گناهونه، دی لری کوي په توبو سره گناهونه خپل. نو اولئک دغه خلق لهم عقبى الدار، دی لده انجام د کور، آخر کار بدئی تکور ملاوی کی سنگا. جنات عدن، باغنا دا عدن دی، داخلی کی بدئی حقیتا. ومن او حغسوک هم صلحا، جاغا ددئی ملگرتیا کڑی وی، من آبائهم ددئی دا پلارانونا، ددئی دا بیبیانونا، ددئی دا اولادنا، چی چا پا توحید او سنت ملگر کی ددئی ملگرتیا کڑی وی او عمل کی دئی نکم وی، ناغیب مرسر جنت داخل شی. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، و فرشتے بداخلی گی پدیمانے د ہر دروازینا. سلام علیکم، چه سلام دیوی پتاسو، بما صبرتم زگجتاسو صبر کڑے وہ، فنعم عقبى الدار، نسنگ شو انجام دکور. والذین ینقضون، داوس دا اہل حق پا مقابلہ کی داغ اہل باطل و دری اوصاف.
والذین حق خلق ینقضون عهد الله چې ماتی لوز د الله پس د مضبوطولو او پرې کوي هغه څه چې الله حکم کړی دی د هغې د جوختولو او فساد کوي بځمکه کې اولئک دغه خلق دی لهم اللعنه دی له به وي لعنت معنی دی ملعون دی ولهم سوء الدار او دی له دی بد کور چې هغه جهنم دی دا ملعون هم دی او دی لپاره جهنم هم دی الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر دا دلیل عقلی دولسم دی او گویا د یو وهم جواب دی هر کله چې ما قبل خلق تا الله ویلی چې دا ملعون دی ملعون ولهم سوء الدار دی او عموما منګورو چې د خلکو معنی د الله د روزي او د رزق دروازې کلاوي نو تفسیر سراج المنیر دا ربط لیکي چې وای کدا دشمنان د الله و نو د ایمان با د رزق برکتونه د رزق دروازې په پیول کلاوي نو الله دا غي جواب کوي چې الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر الله فراخی روزي چاله چې غواړي او تنګي دا صدا الله د رضا او د ناراضتیا دلیل نه دی ها وفرحوا بالحیات الدنیا او دوی خوشاله شي په ژوند دنیاوي باندې او نه دی ژوند دنیاوي د آخرت په مقابله کې الا متاع مگر معمولی مزیدی ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه ويقول الذين د دې دیانا دا آیت نمبر 32 افمن هو قائم على كل نفس پوری یو خبر ذکر یو د هغه تردید د تردید دا هغه د تردید خلاصه دا ده چې گویا دا هغه د طرف نه دا تاثر ورکیږي چې موږ ایمان زکه نه راوړو چې مونږه معجزات طلب کو او مونږ ته هغه مطلوب معجزات ښکارا کیږي نه نو مونږ به څنګه ایمان راوړو نه الله د هغې تردید کوي چې نه د ایمان د نه راوړلو وجه دا نه ده بلکې دا د دوی د نفس خپل دننه کې یو وجه موجود ده چې هغه دوی تسلیم کوي نه هغه د دې نفسانی کیفیت او فطری دواعی دي چې د هغې د وجه نه دی ایمان نه راوړي الله وی ويقول الذين كفروا او کافران وی چې لولا انزل عليه آیة من ربه ولند نازل شوی په د باندې سنخا د رب د طرف نه نقول وایا ان الله يذل من يشاء ويهدي اليه من اناب الله گمراه کوي څوک چې غواړي او هدایت ورکوي خپل طرف ته چې من اناب هغه چاته چې څوک متوجه شو انابت باندې هدایت ته پدې کې انابت نشته زکا الذين امنوا بشارت هغه خلق چې ایمان راوړو وتطمئن قلوبهم بذكر الله او مطمئن شول د دې زړونه د الله په ذکر سره مد کی جمله معترضه د وی الا خبردار شي بذكر الله تطمئن القلوب صرف د الله په ذکر سره زړونه مطمئن کیږي لا بجمع المال دا زړونو ته اطمینان د ذکر الله د وجنه ملاويږي دې سره زړه مطمئني چې کله یو زړه د ذکر الله نه بالکل غافلای ذکر الله نه صرف دانه د مراد چې بس یو وخت به وباسه ذکر الله د الله یاد دې دهان دې بس موز د الله ذکر دې تلاوت د الله ذکر دې تدی یوزیا کې مصروف په خپل کار کې دهان دې الله طرف ته دې د الله ذکر نستار آباد دې نو ذکر الله سره د زړونو اطمینان وي هغه سړی تبګوري چې کم د ذکر الله اهتمام کوي مزونه کوي تلاوت کوي الله یادای که ظاهری حالت داغ ٹھیک نی مانا تکلیفونو کې دے مصائب پریشانیانو کې دے خو بیا به مزړه مطمئن وي مایوسی ته باغې نزي او یو سړی چې هغه د ذکر الله نه بالکل غافل وي
نسو وخت رستو بیا داسې وخت پې راشي چې بیا ورته مونږ خلک ووایو سیرې پیښې ورته جوړېږي بیا وایي فلاني را باندې وکړل فلاني را پسې وکړل دا وګوره دی ما ته ګوري زړه مې دردېږي زه وایم جوړه ما پسې څوک راغی زه وایم جوړه بس ما څوک وهي زه وایم جوړه دا خلک ما پورې بد وایي دغه وسوسې ورته راځي نو الله وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله په ذکر سره یې زړونه مطمئن کېږي لا بجمع المال نه د مال په جمع کولو سره نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے الذین آمنوا وعملوا الصالحات اغسوک چی ایمان راوڑو عملون اکڑل نیک توبا لهم دیل پارا بوی خوشحالی و حسن مآب او بہترین ٹھکانا عبداللہ ابن مبارک یو قول نقل کرے دے مونږ او تاسو ته وایي وایي که زمونږ د حالت باندې دا خلک پوه شي که نه دا بار چې دي نو دی به لجادلونا بالسیوف په تورې او تلوارونو باندې به راځي او په مونږ به حملې کوي مونږ به دې جوماتونو نه مدرسو نه وباسي ځکه واقعي دې کې اطمینان دی خو مونږ چونکې دلته کیو 24 घंटे نو مونږ ته د هغه اطمینان اندازه نه کیږي خو چې تاسو کله دې ماحول نه بل خوا لړئ نو هلته انسان پوه شي چې او واقعي په ما د الله ډېر فضل و د بازار والو زندگی چې وګوري 24 घंटे پریشانی سل فلانی یوسلی سل رانه دې کې لړې دا منګه کو خوړو دا پکې خراب شو دې کې تاریخ ختم شو مختلف پریشانیاں دي نو الله بذکر الله تطمئن القلوب ذکر زموږ اسلام مزاج دا دی چې دنیا م ګټه خو ورسره خپل زړه د الله په ذکر سره آباد هم ساته نو طوبی لهم وحسن مآب کذالک ارسلناک فی امت اثبات رسالت ہے کذالک کافی اجلیہ دا سمانا لکه هر کلا چې اطمینان د زړونو په ذکر الله سره دی نو لذالک دغه وجنه مونږ ته ولېږلې په دې امت کې چې مخکې تیر شوي دو د دې نه ډېر امتونه چونکې دا الله په ذکر سره د زړونو اطمینان دی نو تم رسول جوړ کړې چې ته د الله ذکر دی ته بیان کې یا بیا کاف د بیان کمال د پاره دی کذالک ارسلناک مونږ ولېږلې ته فی امت په هغه امت کې چې تیر شوي وو د هغې نه مخکې امم ډېر امتونه لتتلو علیهم الذي اوحینا الیک چې ته ولولې په دی باندې هغه شی چې مونږ وحی لېږلې ده الیک تا ته وهم یکفرون بالرحمن او دوی انکار کوي د رحمان نه دوی د رحمان نه انکار کوي معنی د هغه د رحمانیت نه انکار کوي په صفت رحمانیت کې واحد نه مني توحید فی الرحمانیت نه مني لکه دوی به د یمامی مسیلمة الکذاب تبع رحمان وی نو دا مطلب قولو وایا هو ربی دا اوس د الذی اوحینا خلاصه ذکر کوي چې هغه توحید فی الربوبیت دی او توحید فی الالوهیت دی قل وایا هو ربی هغه دی رب زما لا اله الا هو نشته دی حقدار د بندګۍ بې د هغه نه علیه توکلت صرف پاغ باندې ما ځان سپارلی دی و الیه متاب او هغه ته دی ګرځېدل زما ولو ان قرآنا سجرت به الجبال دا داغی مطالبی وی داغی جواب کئی اللہ وی کہ اگر یقیناً قرآن سجرت بوتل شوے وی دی سرا خرونا او قطیت به الارض یا کتکڑ شوے وی پا دی سر ازمکا من سفر لن شوے وی دی او کل ما به الموتا یا خبری کڑ شوے وی پا دی سرا دمڑو سرا نو بیا با هم لما آمنو دی با ایمان نراوڑو ذکر بل للہ الامر جمیعا بلکہ صرف و صرف اللہ دا پارا دے جمیعاً ٹول اختیار ٹول صرف و صرف اللہ دا پارا دے معنی دا چی دیتا دا دی حغا مطلوب نخی نخول وجدان دا چی اللہ اخکارا کول نشی
الله ښکارا کول شي لله الامر جميعا لیکن بیا با آزمائش پاتی نشی ابتلا افلم ییأس الذین آمنوا آیا ندی پویشی آمنوا ایمان والا چه کچره اللہ اغخته نلہد الناس جميعا اللہ با ہدایت ورکی دی ٹیولو خلقتا ہو لیکن لیبلوکم اللہ ہو ابتلا غاڑی ولا یذال الذین کفروا و ہمیشہ بوی کافران کفرونا مکی مشرکان مراد دی تخویف اخروی دے ہمیشہ بوی دا کافران چی رسیبا دیتا بما صنعو دید کارون دا وجنا قارعاتن عذابنا افتنا او تحلو یا برادی قریبا من دارهم دید ملکتا رشتہ یا خبا پا دی باندی عذابنا رادی رنگا رنگ قارعا زړه لرزون کی افتون برادی او تحل قریبا من دارهم یا بپدی نرادی خودیتا نزدی برادی پاغی کی بم ددی تنبیح وی نو ضروری ندا چی مجرم قوم باندی با عذاب رادی داغی خواو شاعت اللہ عذاب راولی پاغی کم داغی تنبیح وی خطایاتی وعد اللہ تردی جرابشی وعد دا اللہ وعد اللہ یا دنیا عذاب دے یا قیامت تے ان اللہ لا یخلف المیعاد یقیناً اللہ خلاف نہ کئی دوادی وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ تسلیدا او خامخا مذاق کڑے شوے وہ ڈیرو رسولانو سراتا نمخ کی فاملیت للذین کفرون ما محلت ورکو کافرتا ثم اخذتهم بیامیونی والدی فکیف کان عقاب نسنگ شو عذاب زما افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت افمن هو قائم دلیل اکلی آیا نو غذات چه ہوا غذات قائم تدبیر کون کے دے پہر چا باندے سرد عملوننا آیا یو غذات دے چاگے دا ہر چا عر حمل مانے خبر دے دا ہر چا پا تدبیر مانے خبر دے انتظام و تدبیر ولکی نگرانی ولکی یو حق دے او یو حق دے چی د خپل ځان په حالم نه دے خبر نو آیا دی یو شان جوڑی دے شی نشی جوڑی دے نو دا ظالمان اللہ چی قائم علی کل نفس بما کسبت دے داغا اللہ سرا اخبل دا خود ساخت معبودان سنگ را برابر گنی وجالو للہ شرکا او دی مقرر کری اللہ لشریکان قلو آیا سموہم مانا ددی تعریفو کئی سموہم کمال اخوی نمونه واخلی دا مطلب نه دی چې تاسو ولا نمونه خدا غي سنه سبو کنه سموهم د دې صفت بیان کوي س کمال ولا بیان کوي چې دې س کول شي ام تنبئونه ام پمانه د بل دی مانس تاسو د دې س صفت خوي س کمال راتو خوي کنه خو کمال خو نشی خولے نو ام تنبئونه ننا بلکی تاسو خبروی اللہ بما پاغا خبرہ چی اللہ تنشت پتا پزمکا کی من تاسو وایئی چی اگرد سکا خدای اختیار دے او اللہ چر تخپل کتاب کی ندی ویلی نو ولی اللہ نصدا خبر پتا پاتی شیدہ یا ام بظاہر من القول یا سرسری خبر دا بل زجن للذین کفروا مکرهم بلکہ خیست کڑے شوے دے کافرانو لا مکرهم بد عملنا دا غی مشرکانہ عمال وصدوا عن السبیل او من کڑے شوی دی غی دا نیغ لارنا ومن یذلل اللہ فما له من ہاد او اغا سوک چی اللہ گمراہ کی نو نبوی اغا دا پارا سوک ہدایت کون کے دوی دا پارا دے عذاب فی الحیات الدنیا پجون دنیاوی کے او خامخا عذاب دا آخرت خودیر سخت دے وما لهم من اللہ نبوی دوی دا پارا دا اللہ نمین واکن سوک بچ کون کے مثل الجنت اللتی وید المتقون بشارت مثال دا غ جنت چی وعدے شوی دا متقیانو سرا چی بہیگی بداغی دلاندن نہروناو کلوها دائم میوی داغی بوی ہمیشہ وذلوها او سوری داغی مانا دا دنیا باغونو پشاند بنی دا دنیا باغونو خو سیزن وی دا میوی
یا به یو میاشت وي یا 2 میاشتې او نور 10 میاشتې ولا هسې بیا خدمت کوه او دغسې څه وخت راشي چې د هغې پاڼې دغه شي نو سور هم ختم شي لیکن د جنت باغونه چې دي اکلها دائم و ذلها میوه به هم همیشه وي سور به هم همیشه تلک عقب الذین اتقوا دغه انجام د هغه چا دی چې ځان ساتو و عقب الکافرین النار و انجام د کافرانو اور دی والذین آتیناهم الکتاب اوس مخکې الله ذکر کوي د اهلی کتاب و موقف سو د دې رسول د دعوت متعلقه والذین دلیل نقلی دی هغه خلق چې مونږ ورکړو هغوی ته کتاب یفرحون بما انزل الیک خوشحالیږي بما پاغه کتاب چې نازل شوی دی الیک تا ته ومن الاحزاب او د دغې ډلو نه بعض هغه دي چې انکار کوي د بعضونه کل دلیل وحی او آیا انما امرتو یقینا ما ته خو حکم شوی دی چې زه به بندگی د الله کوم او شریک به نه جوړوم هغه سره دا توحید شو الیه ادعو دا رسالت شروع کې ما تاسو ته د دې صورت په شروع کې ویلې چې د پیغمبر دعوت بدریو نقطو شامل وو هغه دا آیت دی یو توحید دی چې ادعو اعبد الله ولا اشرک به شیئا دویم الیه ادعو آغتا زبلما ذ رسولم دا الله او دریم دا چې الیه مآب هغه طرف تا ٹھکانہ زما یعنی قیامت مشتا وکذالک انزلناه حکما عربیا ترغیب القرآن دغه مونږ نازل کړي دا کتاب حکما فیصله دا عربیا پسفا جبه کې عربي جبه کې ولا ان تبعت هواهم خامخا کت تابعداري وکي د دې د خواهشات او پس د دینه چې ورسیتا ته علم نو مالک من الله من ولی نبوی تعالی را د الله نه سوک بچ کون کې او سوک ملګری ولا واقنو نه بچ کون کې ولقد ارسلنا رسولا من قبلک او خامخا د دې دیانا پر رسالت معنی د وارد کی دن کی د شبهات او جوابونه ذکر کړي ولقد ارسلنا رسولا من قبلک او خامخا لګلی وو مونږ ډیر رسولان تا نه مخکې وجعلنا لهم ازواجا وذريه او پیدا کړي وو مونږ هغوی د پاره بیبیان او اولاد نو دا د اول شبهه جواب شو چې رسول بشر نشي کېده الله وی بشر هوا ما کان لرسول ان یاتی بآیه دویم شبهه کدا رسول وو نو دنا چې قوم کلا مطالبه د معجزات وکړه نو معجزات ول نه خول نو الله وی وما کان لرسول نشته د ممکن نه د ممکن یو رسول الله چې هغه دراوړي یو نه مگر د الله په حکم دریم شبهه چې کله هغوی نه منل د رسولانو خبره نو بیا په هغوی باندې عذاب ولې نه راتو نو الله وی لکل اجل کتاب د هرې نیټې د پاره لیکل دي د هرې نیټې د پاره لیکل شته دی د لیکلي وخت نه مخکې نشي راتلی عذاب یمحو الله سلورم شبهه چې هر کله دوی د پاره عذاب لیکلی وو نو بیا د ایمان راوړلو څه فایده چې دی قوم لا عذاب لیکلی شی وي نو کو بیا ایمان رام وړي نو بیا خو به هغه کیږي چې کم لیکلی دي خو الله وینا ما یمحو الله ما یشاء الله ختمی سے غواړي او باقی ساتي وعنده ام الكتاب او هغه څه اصل کتاب وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ تَسَلِّ أَوْ كَمُغَ وَخَوْتَاتَ بَعْضَ الَّذِي بَعْض فَحِسَادَ عَذَابْنَا جِمُغَ يَرَوْدَي يَا بَمُوسَى وَأَخْلُثَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ يَقِينًا پتا باندې صرف رسول دی او په موږ باندې د حساب اولم يروا تخفیف دنیاوی آیا دوی فکر کړي دي ان نات الارض چې یقینا مونږه رازو د اسمکه تا ننقصها من اطرافها چې کموي د اړخونو د اړخونو نه کمو معنا ارض کفر کافران اسلام ترادی علاقی مقبوضه کیږي د دې ملک تنګيږي او د اسلام ملک سیوا کیږي والله يحكم الله فیصله کوي نشته د رد کوونکې داغه د فیصله او هو سریع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم او یقینا تدبیر کړي وو هغه خلکو چې دین مخ کې دي
فللہ المکر جمیعا نو اللہ دا پارا دے مکر ٹول یعلم ما تکسب کل نفس پوئیگی پاغس چکیے ہر سڑے و سیعلم الکفار و زرد کافران بپوئیشی چلے من عقبت دار چاد پارا دے رستے کور و یقول الذین کفروا زجر دے بانکار الرسالہ وائی کافران چلست مرسلات رسولنی قلو آیا کفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم پورا دے اللہ گواہ دما استاسو منس کے ومن او حغ سوک ہم چی غیس گدے علم دا کتاب یا خو اہلی کتاب مراد دی لکا رستو آیت نمبر 36 کے تیر شل او یا بیا ددین مراد حضرت جبریل دے یا بیا ٹول مومنان دی من عندہو علم الکتاب چی دی ہم گواہان دی چی او دا رسول واقعی رسول دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور سورۃ ابراہیم مخ کی سورۃ رعد کی دلیلنا او تمثیلات ذکر شل د تنبیہ او د وضاحت د پارا نو پسی سورت کی ذکر کئی التذکیر للغافلین د توحید نا چې کم خلق غافل دی دا غی یاد دہانی د پارا دنیاوی او اخروی حالات ذکر کئی پا لفظ علم تر سرا سلور سلور زلبا دی صورت کرا دی علم ترا دویم ربط ہر کلا چی مخ کے د رسالت د اعتراضونو جواب اشو نو پدی صورت کی دعوت تمانی تشجیع ذکر گئی چی اخرج الناس من الظلمات الى النور دعوت صورت دا التشجیع علی التبلیغ خلاصہ دا صورت دا پا صورت کی سلور زل ذکر کئی لفظ علم پا اول علم کی جدال المشرکین مع الانبیاء ذکر کئی جدال المشرکین مع الانبیاء او استدلال د مشرکانو بالآباء او د انبیاء د توکل بیان دا اول علم خلاصہ پا دویم علم کی جدال المشرکین فیما بینہم ذکر گئی او پا دریم علم کی مثال د فریقینو ذکر گئی او پا سلورم علم کی تخفیف و بشارت بیانی کی الف لام را کتاب مانا عظیم الشان کتاب دے انزلناہو نازل کر دے مونگ الیکا تاتا دا کتاب مونگ تاتا نازل کر دے دا حکمت الانزال بیان کئی او سرد تشجینا لتخرج الناس من الظلمات الى النور او دغدا صورت دعوہم دید پارا چتو اباس خلق دا تیرونا الى النور رناتا دا خلق پا کم زمانہ کی جہم بھی او پا کم قسم تیرو کی پروتی دا دید تیرونا دا اباسلو واحد حل دا قرآن دعوت تے امام مالک سے وئی لن يصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها ددید امت آخری طبقہ داغی اسلام پہاغ طریقے سرکیگی چی بکم طریقے دا اول طبقے اصلاح شیوا یعنی قرآن مجید دا قرآن مجید دا دی امت دا تیرونا راناتا دا راتلو ذریعہ دا دغا رہبر و رہنما کتاب دے لتخرج الناس من الظلمات الى النور او دا انسانیت پا ہر زمانہ کی داغی موافق پا تیرو کی پروتی لگا قرآن دا نزول پا وقت کی تیری یو قسم وی اس دی وقت کی تیری بل قسم دی تیری وی نا انواع جدا دی هغه وخت هم د شرک او د کفر تیاری وی د نفاق تیاری وی په دغه وخت کې هم د کفر او د شرک او د نفاق تیاری دی نو دا خلق با پدی پوئے چې دای تیار او پیجنی نو بیا به دای د رڼا تنظیم کوي
خلا خو مونږ ته پته یې نشته چې مونږ په تیاره کې وو او که په رڼا کې وو. تیاره کې پراتی وو او مونږ ګڼو چې ځان مونږ په رڼا یو. نو چې تر څو مونږ خپل اردا ګرد د تیارو احساس نی کړی تر هغې پورې مونږ ذهني طور باندې رڼا ته نه تیارېږو. او دا احساس دا بې د قرآن نه نشي حاصلېدی چې مونږ په کم قسم ظلماتو کې پراتی وو. د عقیدې نه واخلې تر اخلاق پورې تیارې او تیارې دي، هر قسم تیارې دي. د دې تیارو نه لتخرج الناس من الظلمات الى النور. خو خلکو ته احساس یې نشته، تیارې هغوی رڼا ګڼي. عبادت او دین دا یې محسوس کړی دی او دین بالکل راوستی صرف جماعت پورې تړلی دی. او دا د جماعت نه علاوه چې کومه زندگی ده دا وی خپل په مرضی تیرو. دا به ګټي بس د چرته نه به ګټي، د ګټلو نه وروستو به ورسره سکې. دا د خپل سوچ دی، معنی دی کې د خپل آزاد یم. او نفعل فی اموالنا ما نشاء. حضرت شعیب قوم هغه فلسفه نینوم شته چې ګټل په خپل مرضی دي، د کم دیانې ګټي چې سوی ګټي څنګه ګټي، د ګټو نه پس چې ورسره سکې. په دې کې اسلام مونږ د پاره څه تعلیمات نشته ولی. نو هر قسم ظلمات او تیرونه به رڼا ته وځي دا قوم په دې قرآن سره باذن ربهم، په اذن د خپل رب. الى صراط العزیز الحمید، اغذات للارې د هغه ذات ته چې العزیز غالب دی، الحمید تعریف والا دی. الله عطف بیان دی د العزیز. هغه الله له ما فی السماوات و ما فی الارض، چې صرف هغه د پاره دی سجدي په اسمانونو کې او سجدي په ځمکه کې. وویل للکافرین، او ہلاکت دے کافر د پارا من عذاب شدید، یعنی سخت عذاب. من بیانیہ الذین یستحبون الحیات الدنیا، صفات المنکرین چې دغه اسباب دی د ظلماتو صفات ذکر کئی. الذین دا خلق دی چې خوخی ژوند دنیاوی په آخرت باندې، دا ظلمت تے. دلته نه دی په تیارو کې دی چې دی دنیا مقصد جوړه کړې دا آخرت هیر کړي. ويصدون عن سبیل الله، من کوي د الله د لارې نه. ويبغون عوجا، لټي د الله په لاره کې کوږواله. اولئک فی ضلال بعید، دغه دی په لرې ګمراهۍ کې. وما ارسلنا من رسول، د آیت تعلق د ابتداء صورت سره. مانس چې اے پیغمبره دا حکم چې لتخرج الناس من الظلمات الى النور، دا حکم ګوره صرف تا ته نه دی، تو ګوره تا نه مخکې پیغمبرانو تم ویلې شي دي. وما ارسلنا من رسول، نو لېږلی مونږ هېڅ یو رسول مګر د هغه د قوم په ژبه کې. ولې لیبین لهم، چې هغې ورته بیان کی. فیضل الله من یشاء، نو الله به ګمراه کو څوک چې به غوښتو، هدایت به ورکو چاله چې به غوښته. وهو العزیز، او هغې دی غالبه. غالبه معنا هر یو له هدایت ورکول شي، خو الحکیم انابت ګوري او هدایت ورکوي، هر چاته نه ورکوي. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا، دلیل نقلی دے د صورت د دعوی د تاکید د پارا. د صورت دعوه لتخرج الناس من الظلمات الى النور، داغی تائید د پارا د حضرت موسی علیہ السلام تذکرہ کئی چې وګوره مونږ لېږلی موسی په خپلو نښو سره ان اخرج قومک، چې تو وباسه خپل قوم د تیرونه رڼا ته. دا فرق دی د حضرت موسی او د محمد صلی الله علیه وسلم پر رسالت کې. د نبی علیہ السلام رسالت عام و نو دته وی لتخرج الناس، او د حضرت موسی پیغمبری د یو قوم بنی اسرائیل لپاره وانو هغه ته وی ان اخرج قومک، چې قوم د خپل باسا د تیرونه رڼا ته. وذکرهم بایام الله، او یاد کا دیتا د الله رضی، یعنی یادگار رضی.
ان فی ذلک لآیات یقیناً بدی کے خامخا نخی دی لکل صبار ہر صبر کون کی شکر گزار لا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ تخویف دے او د تیر شوی آیت تاکید هم دے کہ گورا موسیٰ علیہ السلام تذکیر بی ایام اللہ شروع کوئی اور یاد کا چی کلویلی و موسیٰ اخبر قوم تا چی یادوی نعمت دا اللہ چی پاتا سوی کڑے دے اذن جاکم من آل فرعون کل چی تاسو بچ کڑی دا فرعونیانونا چی رسول باہا غوی تاسو تا بد عذابنا یذبحون ابناکم حلالول بے زامن ستاسو او جوندی بے پری خودی لونستاسو او پدی کی امتحان وہ ستاسو رب دا طرفنا عظیم غٹ وَإِذْ تَأَذَّنَا دم دا نعمت اللہ باندے عطف دے او دا موسیٰ علیہ السلام پا دعوت کی شامل دے موسیٰ علیہ السلام اور توویلی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ او یاد کئی کلچ خبر کو در کو تاسو تاسو رب لئن شکرتم چی خامخا کتاسو شکرو کئی لأزیدنکم نزب تاسو لا سیواکم شکر ذکوی شکر الشکر قید الموجود و صید المفقود شکر ستوی چی کم نعمت در سکدے نو آغا ور سر اتڑلے شی او چی کم در تند ملاو شے نو آغا ابتنا حاصل شی الشکر قید الموجود و صید المفقود دا مفقود نعمت دا پارا اخکار دے دا لئن شکرتم لازیدنکم خامخا کتاسو شکر کوئی دمان وذب سیوا در کوم تاسو تا ولئن کفرتم او کخامخا تاسو ناشکری کوئی نو یقینا عذاب دمان لشدید دیر سخت دے وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا تخویف دے او دا تیرشوی آیت تاکید دے د ناشکری خبر ده وقال موسیٰ علیہ السلام ویلی که ناشکری اکڑا تاسو او سوچ دی بزمکہ کی ٹولو نو فإن اللہ لغنی حمید یقیناً اللہ دے خامخا بے پروا تعریف والا علم یاتکم نبأ الذین من قبلکم دا اول علم دے او پدی کی جدال المشرکین مع الانبیاء جدال دا مشرکانو دے دا انبیاء سرا مکالمہ گفتگو دا مشرکان و انبیاء سرا علم یاتکم آیا ندی راغلی تاسو تا خبری دا حق خلقو چی تاسو نمخ کی بو قوم نوح و عاد و ثمود و حق خلق من بعدهم چی دین رست راغلے دے دا قوم عاد و دا ثمود نرست راغلی دا غی خبری وی تاسو تا ندی رسیدلی لا یعلمهم الا اللہ چی نپویگی پا حقی باندی نپی جنی حقی لرا بید اللہ نحسوک معنی دا آیت دادا چی مز کے صدسی خلق شتا دے چی داغینا آغی علم اللہ نما سیوا بلچاتا نشتا آغا چرتا اللہ ندی بیان کری نزکبا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بویوی چی لا یعلمهم الا اللہ او کذبا نصابون دا نسبت بیانون کی وی سے دروغ وائی نسب چی بیانی یا دخپل دا مشرانو او ترہغا آدم علیہ السلام پوری رسی نو دا وی ٹول دروغ دی ذکا چی مز کے صد سے خلق شتا چی حقی پبارکی اللہ وی لا یعلمهم الا اللہ ذکا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرمائی چی منگ حصوک دسے ند مندلے چی حقی دا ماد ابن عدنان نپورتا پا یقین سرا نسب داغی حال خولشی تر ماد ابن عدنان پورشتا خود بری ہی چاہتا یقین نشت دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا حضرت ابراہیم و دا عدنان پا منز کی 30 قرنن دیش پیڑی دی چی لا یعلمهم الا اللہ اللہ نما سوا حقی سوک نپی جنی او امام مالک سے بوی یکرہ ان ینسب الانسان نفسه ابن الى آدم امام مالک بوی دیدا بد دیوئی چیو سڑے اخبل نسب حضرت آدم تا بیان کی پلار در پلار وکذالک فی حق النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دغسی جسوک دا نبی علیہ السلام نسب بیانی تر حضرت آدم پوری
نه دا دروغ وای او دا د امام مالک سے وای دا هسه بدګنی دا ذکر جی اللہ وی دا مز کے صدس خلق دے جی لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسولهم بالبینات راوڑی دیتا دی رسولانو بالبینات واضح دلیلنا فردوا ایدیهم فی افواههم فردون دی واپس کرل لاسونا اخپل خلوکی فردوا ایدیهم دی دو مطلبی دی یو مطلب خدا دے چې دا کنایه دا رسولانو منی کولونا دا دعوتنا فردوا ایدیهم فی افواههم من دی با هغه رسولان منی کړل د دعوتنا چې مزید دعوت مور کوي یا دا چې نه دا حقیقت معنی دی نو بیا پکې دو مطلب دی یا خدا دواړه ضمیرونه کافرانو تراجی دی مطلب بداشی فردو دی کافرانو واپس کړل لاسونه خپل فی افواههم پخپل خلو کی د تعجب د وجنا یا د غصه د وجنا دا لاس به اخبل یعنی ګوت به خلیت یوسوا د بعد خلکو عادتي چې د غصه په وخت کې ګوت باندې چاکو لګی چې نور ته سن کیږي تغیظن د غصه د وجنا نو دی به داسې اظهار وکړو او یا بیا دا دویم ضمیر پیغمبرانو تراجی دے چې خپل لاسونه به د پیغمبرانو خلو کې ورکړل چې چپ شي دا درې واړه مطلب عقیده شي قالت وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به او دی بوی چې انا کفرنا یقینا مونږه انکار وکړو بما دا غسنا چې تاسو را لېږلی شي ای پاغې سره و انا او مونږه لفی شک مما خامخا شک یو دا غسنا چې تبلی مونږه هغې ته الیه مریب پوخ شک قالت رسلهم افی الله شک دا اوس اول جواب دی قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به یو خدا داغی حال ذکر شو چې فردو ایدیهم فی افواههم تاسو چپ شئی دعوت مکوئی دویم کول داغی وہ چې مونږ تاسو د دعوت نه انکار کو نو دریم دادے چې مونږ پکې شکیانیو جواب قالت رسولهم اویلی داغی رسولانو افی اللہ شکن آیا پا اللہ کی شک کوئی چی پیدا کون کے دا اسمانونو او دزمکو دے یدوکم اغی بلی تاسو لیغفر لکم چی بخنو کی تاسو لا من ذنوبکم ستاسو دا گناہنو او ویؤخرکم الى اجل مسمع او رستو کئی تاسو تریو نیٹے مقرری قالو د قوم درې اعتراضونه ذکر کړي قالو وغی اویلی اول اعتراض سوچ ان انتم الا بشر مثلنا نی ای تاسو مگر بندیان یی مونږ بشانته نی هم د رسالت او د بشریت منځ کې د منافات قائلو خو چونکې بشریت ورتا یقین سره ښکارې دونو بشریت امنو داغې نه انکار نشو کوله لہذا رسالت ولا انکارو کو نیننی چی دی اغیتا د رسالت انکار رسالت منی د رسالت انکار نہ کئی نو بشریت نہ منی والا ہو مطلب خود دواړو یو دے کنا رسالت او بشریت پخپل کی متضاد گنل دویم اعتراض داو چې تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تاسو غواړئ چې تاسو مونږه منې کوي د هغه طریقې نه چې زمونږ پلارانو په عبادت کو درم فاتونا بسلطان مبین راوړی مونږ ته یو واضح دلیل اوس پیغمبران جواب کوي د اول اعتراض اویلی دیتا د دی رسولانو چې نیو مونږه مگر بندیانیو تاسو په شانته لیکن الله احسان کئی پچا چی غاڑی من عباده د خپل بندیانو نا نو پا مونگا اللہ احسان کرے دے وہی را کرے دا وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان داغی درم اعتراض وہ چفاتونا بسلطان مبین داغی جواب کئی ما کان لنا نشتا مناسب مونگ دا پارا یا نشتا دے طاقت زمونگا چی مونگ راوڑو تاسو تا بسلطان خو الا باذن اللہ مگر دا اللہ پا حکم نو دا اول اعتراض او د دریم اعتراض جواب وکو او د دویم اعتراض جواب نکو هغه دویم اعتراض سوچ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا
د دې جواب یې ونه کړو ځکه چې دا خو رسولانو مطلب یې دغه و که نه، دا خو څه اعتراض په حقیقت کې نو. د رسولانو د رسالت او د دعوت اصلي غرض او مقصد دا و چې دوی د خپل هغه زړې طریقې پرېږدي. نو دا خو حقیقت و چې هغوی ویلې چې تاسو مونږ د خپل مشرانو د طریقو نه اړول غواړئ، او واقعي داسې خبره وه. الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، او په الله باندې پکار دی چې بروسه وکړي مؤمنان. وما لنا، او مونږ له څه وجه نشته زمونږه چې مونږه د بروسه ونکو په الله. وقد هدانا سبلنا، حالانکې هغه مونږ ته ښوولې دي زمونږه لارې. ولنصبرن، خامخا مونږ به صبر کوو علی ما په هغه څه باندې چې تاسو اذیتونه راکوئ مونږ ته. وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، او په الله باندې پکار دی چې بروسه وکړي بروسه کوونکي. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم. د دنیا چې کم یو طاغوتی او فرعونی نظام وی، هغه خواهش او تمنا دا وی چې زمونږ د دې نظام نه علاوه دې څوک بل نظام نه وي. ځکه هغوی خپل د هرې زمانې خلکو لا دا ذهن جوړ کړی چې دغه نظام دینه بغیر تاسو ژوند نشي تیریدی. نو هغوی نه غواړي چې د هغې نه مقابل څوک بل نظام دې پیش شي، ولې د هغوی دعوه غلطیږي. هغوی خلکو ته ویلي چې دغه نظام دی په دې باندې ستاسو ژوند تیریدی شي، د دې نه علاوه نشي تیریدی. نو صرف هغوی په دې اکتفا نه کوي طاغوتیان چې به ستاسو د ستاسو نظامي زمونږ د زمونږ وي. نه، هغوی وایي چې زمونږ په نظام کې مدغم شي، زمونږ د نظام لاندې راځئ. دا هم هغوی نه قبلوي. نو رسولانو ته به دا نه وي چې د تاسو خپل دعوت ورکوئ مونږ ځان له پرېږدئ. نه، لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. په دې وخت کې طاغوت د دنیا یو ذهن جوړ کړی دی چې نظام دغه دی چې دا مونږ پیش کړی دی تاسو ته. دغه ستاسو معاشی نظام دی، ستاسو د قوم معاشی ترقی اقتصادی ترقی د هغې دار و مدار په دغې نظامونو دی. که چېرته څوک د اسلامي نظام خبره کوي نو ټول کفر متحرک شي. په مود روژه باندې هغوی نه متحرک کیږي، ځکه هغوی ته پته ده چې مود روژه دا زمونږ د نظام دپاره څه خطرناک نه دي. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. نو مونږ دې ته ګورو چې وګوره دا خو مزونه روجې حج زکاتونه د هغوی په ملکونو کې خلک کوي که نه، دمره خلک دمره ښه خلک دی وایي، او دا ملایان هسې بس مونږ هغوی سره دغه کوي. نو مونږ وو د نظام خبره وکوي چې پته م ولګي. بیا نظام خبره وکوي د نظام اسلام، بیا به ټول کفر متحرک شي. دلته کې دی آیتونو کې دا تصویر ښیي الله. وی وقال الذین کفروا لرسلهم، اوی کافرانو اخپلو رسولانو ته، لنخرجنکم من ارضنا، خامخا مونږ به وباسو تاسو د خپل ملک نه، یا به تاسو واپس راشئ زمونږ په دین کې. فاوحى الیهم ربهم، د الله غیبی نصرت چې د تحریکی امورو کې الو مداخلت ورکي، چې کله اهل حق د اهل باطل سره مکمل بایکاټ وکي، بیا د الله غیبی نصرتونه راځي، بیا د غیبی مدد آثار ښکاریږي. نو فاوحى الیهم انبیاء له تسلی ده، وحی وکړه دیتا د دی رب چې خامخا مونږ به برباد کو ظالمان، ہلاک بکو دا ظالمان. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، او خامخا مونږ به اوسو تاسو په دغه ملک کې د دین رستو. دا اوسنی مسلمانانو ته ویل کیږي چې دغه ظالمان چې نن په تاسو مسلط دي دا به هلاک شي، او دغه مقام به الله تاسو له درکي، خو ولې لننظر کیف تعملون، آزمائش پی بیا. وذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید،
ولیکن هغې دپاره به کوشش پکاري د هغې دپاره به د قرآن دا رڼا بلول غواړي د هغې دپاره به خلکو ته احساس ورکول غواړي چې موږ په ظلماتو کې د دې تیارو نه د بچ کېدو دپاره رڼا موږ له پکار ده چې هغه رڼا د قرآن ده ذالک لمن خاف مقامی دا د هغه چا دپاره چې ویرېدو مقامی زما مخینه ما ته مخامخ کېدو نه ویرېدو وخاف وعید او ویرېدو زما د سزا نه واستفتحوا تخویف د منکرینو ته الله وی دا ظالمان دی به ظلم کوي بالکل انتها ته به ورسي دی به بیا وایي چې انا ولا غیري موږ یو او موږ نه علاوه بل څوک نشته نو دی به بیا وایي واستفتحوا فیصله به وغواړي زبان قال یا زبان حال سره نو وخاب کل جبار عنید ناکام بشي هر سرکش زیدی دنیا کې به دا حالي دنیا کې بدی دغسی وی چې ناکاما سرکش هر سرکش لکه فرعون نمرود ابو جهل او دا نور اور پسې من ورائی جهنم د دې نه مخکې بیا جهنم دی دنیا کې صرف بس نه ویسقا من ماء صدید او اسکول کېږي با په دی باندې اوبه صدید د وینې زوو یتجرعه گٹ گٹ بیس کی ولا یکادو یسیغه او نبشی تیرولے پا آسانی سرا ویاتیه الموت ومن کل مکان او رادی بدمانی مرگ دا ہر خوانا اسباب د مرگ به هر خوانه را دي هر غوزار با د مرگ وی خو لیکن وما هو بمیت دمبوی دے مڑکی دن کے لگبل کے را دی سورة الاعلا کے جلا یموت فیہا ولا یحیا ومن ورائه او د دین علاوہ نورم عذاب نبوی غلیظ سخت مثل الذین کفروا بربهم کفار دا غید نیک اعمالو مثال ذکر گئی ہو سب مثل الذین مثال دا غچا چې کفر کړي دے د خپل رب سره اعمالهم کرامات د دې عملونه دي کراماتن د ایری پشانتی اشتدت به الريح چې تیز حسیلې په اوچلیږي فی یوم عاصف د تیز طوفان والا رز کې لا یقدرون مما کسبوا دی بقادر نوی مما دا غسنا چې کړي وی په هیڅ باندې یعنی د خپل د کړو باورتا هیڅ ثواب نه ملاویږي ذالک هو الضلال البعید دغه د الضلال گمراهی البعید لره علم ترى نو دا اول علم ترى و چې بدی علم و چې بدی کې تاسو لیدل جدال المشرکین مع الانبیاء دا اوس دویم علم دے چې بدی کې جدال المشرکین دے فیما بینهم په خپل منځ کې علم تر آیتا سوچ نه دکړي چې یقینا الله پیدا کړی اسمانونه اسمکه بالحق من لاظهار الحق د حق کار کولو د پاره ان یشا کو غاړي یذهبکم نو ختم بکی تاسو ویاد بخلق جدید او راب ولی نو مخلوق وما ذلك علی الله بعزیز نو نه دا کار په الله باندې ګران وبرزوا لله تخویف اخروی دے او ماضی پماند مضارع دے وبرزوا لله او مخامخ بشی اللہ تا جمیعا ٹھول مخامخ بشی خو اللہ دسی پیش کرل چی لکا دی مخامخ شول ذکر دا ذہن دسی شیدے چی دی کی لغن دے تا زور پی ور کے نو تا تبا دغسی یو دا ذہنی سکرین کے یو تصویر نما کیفیت خکاری چی اللہ دے اللہ تا مخامخ دا ټول جابر او جبار او عنید ولار دی برزو للہ جميعا فقال ضعفاء للذین استكبرون او بوائی کمزوری حق چاہتا چی تکبر کڑے وہ داد کمزوری بورتوائی انا کننا لکم تبا یقینا منگو ساسو تابدار فحل انتم مغنون عنا نو آیتاسو لرکول شی منگنا دا اللہ دا عذاب ناسو قالو دی بورتوائی لو حدان اللہ لہدیناکم کا اللہ منگ تا ہدایت کڑوے نو منگ بتاسو تا ہدایت کڑوے برابر دی پا منگ مانی اجدینا ہم صبرنا چی منگ فریادو کو کسبرو کو نشت منگ دا پارا من محیسن زیادہ تختیدو وقال الشیطان
د شیطانی انسی نرستو د شیطانی جنی ذکر کوي اوس وقال شیطان او بوای شیطان هر کلا چې فیصله وشي د هر کار شیطان چې چا په دنیا کې د شیطان منلی وو نو د بور سره اخیری تقریر کوي هغه ته وی ان الله وعدکم وعد الحق یقینا الله تاسو سره وعده کړی و وعده رښتینه او مام در سره وعده کړی و بیا ما خلاف کو تاسو نه وما كان لي عليكم من سلطان او نو مال را پتا سمانه سزور الا ان دعوتكم لي مگر لیکن دا چې ما بتا سو بل لین فاستجبتم لي تاسو زما خبر قبول کړه فلا تلوموني نو ملامت کوي ما او ملامت کوي خپل ځانونه نیم دستاسو فریاد رسی کوونکې او نه تاسو زما فریاد رسی کوونکې ني کفرتو یقینا ما انکار کو بما اشرکتمونی دا با سله د کفرتو دا مد انکار کو ما بما دا غس چې تاسو شریک جوړ کړي ومز من قبل دین مخکی زد آغین انکار کوم یا با سببیه دا مطلب بیداوی چې دما د کفر سبب داوو چې تاسو ز الله سره شریک کړي وما ان الظالمین لهم عذاب علیم یو ادخل الذین بشارت او داخل بکړي شي هغه خلق چې ایمان راوړي عملونه کړي نیک جناتن باغونو ته چې بهيږي بداغي د لاندې نهرونه همیشه به دی باغي کې باذن ربهم بخبل رب په اذن د په اجازه د خپل رب تحیتهم هر کله دا غیبا پاغه جنت کی وی سلام علم ترى کیف ضرب الله دا درم علم دے پدی کی مثال الفریقین ذکر کئی د دوارو فریقو مثال اللہ وی علم ترى آیت غور کړه دے څنګه الله بیان کړه دے مثال کلمتن طیبه د پاکیزه کلمې پشان د پاکیزه ونی اصلها ثابتن چې جړې داغي کلکی وی و فرعها او سانګي داغي اسمان طرف توي ورکی میوا خپل هر وخت باذن ربها په اذن در رب خپل کلمه طیبه د شجره طیبه په شان تدي د شجره طیبه د پارا یو شی چې کم ضروری دی هغه دا چې اصلها ثابت جړې دی کلکی وی بلدا چې تن دی مضبوط وی و فرعها فی السماء او شاخون دی اوچت اوچتی او دا شجره طیبه صدا د کجوری درخت او کلمه طیبه چې دا کلمه د لا اله الا الله دا نو د کلمې د لا اله الا الله لپاره دا درې صفاتونه ضروری دي چې اصلها ثابت چې هغه ته وایي تصدیق قلبی او تندی مضبوط وی جغیتا اقراری لسانی وی او شاخون دی اسمان کې خواروار وی جغیتا اعمال صالح وی نو یضرب الله الامثال للناس الله بیانی دا مثالون خلق د پارا لعلهم يتذكرون چې دوی نصیحت والی ومثل کلمه خبیثه او مثال د بد کلمې پشان د بد اونې ده اوجتصد من فوق الارض چې اولړول شي د زمکه د پاسنا نوی هغه د پارا سکلکواله یعنی معمولی صرف د زمکه په سر باندې جړې پرتی دي کده معمولی خپور سره ولګي نو بیا او پټل شي د ډیر بوټي وي چې هغه صرف د زمکه په سر باندې پراتی نو وی کلمه خبیثه داغي جړیم نشتا تنیم نشتا او شاخونیم نشتا اللہ وی یثبت اللہ الذین آمنوا اللہ مضبوطی ایمان والا پا مضبوط قول سرا پا جون دنیاوی کی ہم او پا آخرت کی وفی الاخرہ د دین د بخاری روایت مطابق اشارہ دا قبر تا نو آیت دلیل دے دا عذاب قبر وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ واللہ خطا کئی ظالمان واللہ کئی سجغاڑی علم ترا داوس بل علم دے علم ترا الى الذین بدلوا نعمت اللہ دی کی انعامات الہیہ بیانی
الم ترى آیتان دلی دلی الی الذین خلق بدلوا نعمت الله چې بدل کو نعمت د الله په کفر او کوزی کو خپل قوم دار البوار کور د هلاکت ته چې جهنم دې ننوزی بدی جهنم کې وبئس القرار او بد دې زیاده اوسېدو وجعلوا لله دا تفسیر دې د رشدی آیت جعلوا لله دا تفسیر شو د بدلو نعمت الله هغه مقرر کړی دی الله د پاره شریکان لیذلوا عن سبیلی دا د احلوا قومهم دار البوار تفسیر شو هغه الله لا شریکان مقرر کړی دی اخرکار گمراه کی هغه الله د لارنا نو قال قل او آیا تمتعوا مذی والی فإن مصيركم إلى النار يقينا ساسو گرزیدل دی اورتا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة او آیا زما بندیانو تا چی ایمان راوڑے دے قائم کئی مزو ینفقو او خرج کئی مما دا غسنا رزقناهم چی روزی درکڑی منتاسو دیتا سرن پپٹا وعلانیتا او پخکارا من قبل ان یاتیا مخی دینا چرابشی یورز لا بیون فیه نبوی سوداگری باغی کی ولا خلال و ندوستانا اللہ الذی تذکیر توحید دپارا دلیل عقلی ذکر کئی اللہ الذی اللہ غذات دے خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمانو نازمکی او ورئی دا اسمان نوب نبی او باسی پدی او سرا دمیونا رزقا لکم رزقا لکم دا مفعول دے دا سمراتنا رزقا لکم دا پارا دا روزی ستاسو وسخر لکم الفلکا او تابع کڑی تاسو لا جہادونا تاسو لے جہادونا تابع کڑی دی مانا دسے دا جہاد دا جوڑولو اسباب پیدا کڑی تالے ذہنیت او صلاحیت در کڑے چیتا تیر جہاد جوڑ کے بیاغ جہاد استا تابع کڑے دے چی کم خواہی بوزی پا خوزی نوردانے دے جتابہ پی کی نہیں او دے باخفل جہاد گرزی دی تو وہی تسخیر کائنات تسخیر کائنات مطلب دا چی دا زمکا او دا زمکی دننا دا مستا دا جوند تیرولو دا اسبابونا ڈکا کڑی دا استا تابع دا تب لوگوں نے حرکت و محنت کے نتبتن دا اللہ نعمتون راو باسے خدا نہ جت جونگی مسلمانی نو پکور کے بناس دے اور روزی اور رزق بدل را دی سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ جو چلی گیا کشتی پا دریاب کی دا اللہ پا حکم وسخر لکم الانہار او تابع کڑی دی تاسولا نہرون استاسو تابع دی کوز شورتا او دا اللہ نعمتون تین راو باسا او هغه نعمتون بیا دا اللہ دا مخلوق دا خدمت دا پارے صرف کا سخر لکم الانہار وسخر لکم الشمس والقمر تابع کڑی دی تاسو دا پارا نور او سپوږمۍ دائے بینی چی ہمیشہ دی روان او تابع کڑی تاسو لاش پاورز دی توی تسخیر کائنات د تسخیر کائنات نہ رسو اللہ پدی آیت کی دری خبری ذکر کئی گراول وی آتاکم من کل ما سألتموه اللہ در کڑل تاسو تا د ہر هغه سنا چې تاسو غوښتلی دی د الله نه دلته سوال لسانی نه د مراد بلکہ زبان حال مراد دے زبان حال ماندا چې تاسو لا پجوان کې کم شیزونو ضرورت وو چې تاسو حال دا غي شیزونو سوال کوي نو هغه الله وی مادلا دی کائنات کی خیدی دویمه خبره ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کتا سو شماری نعمتونه د الله نو نشی راګیرولې پشمار کې بیشمار انعامات دی چې په دې کائنات کې می دردای خېدي درما ان الانسان لظلوم کفار یقینا د انسان خامخا ډیر غټ ظالم ناشکر دی د انسان ظالم او ناشکر توب یو خدا دے چې الله په دې کائنات کې رنگارنگ نعمتونه یې دے داغا نعمتونو استعمال پا ناجائز طریقے سره کوي
دے هغه نعمتونه د الله د مخلوق د خدمت د پاره نه استعمالی، په ناجایز استعمالی، دا هغه مخلوق په خلاف استعمالی، دا هغه د تنګولو له استعمالی، دا هغه پریشان کولو له استعمالی. دم ناشکری دا او ظلم دے، او دم ظلم او ناشکری دا د انسان چې د الله نعمتونه شتا او دیت نه فیدی نه اخلی. شته د نعمتونه خواوشا کې ډیر دی، خو دې ورته توجه نه کوي. نو کوس مونږه سوچ وکړو نو انسان کې مومن کافر دواړه دي. په یو کافر چې دې ناشکر دی په اوله معنی کې د کائنات نعمتونه حاصل کړل، لیکن داغا په ناجایز استعمال کړل. هغه نعمتونه استعمال په ناجایز کو د خلقو د تنگولو د پاره، او خاص کر په مسلمانانو باندې د ظلم د پاره د بمونه او اصلي استعمال کړي. نو کافر په اول معنا ظالم ناشکر دی، او په دویم معنا کې مسلمان دی چې د بالکل د الله نعمتونو نه اډو فیدی وانیشته. دیکھی نا سو جزو خو مسلمان مباس مال بدا اللہ ہر سا اخبل راکی نو دے دا آغی در ملنگ شو، دے آغی تا مجبور شو، دا آغی دے دروازو تا محتاج شو. نو دا اس نن مسلمان دا آغی نا اصلی اخلی، نو آغی کم ستاسو خیر خوادی جی اصلی بدر کئی. دکا اللہ وی ان الانسان لظلوم کفار. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم دلیل نقلی دے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام برائے تذکیر. اللہ وی دا دنیا دا ظلم او دا ناشکری نہ ڈکا دا دی دا یاد دہانی دا پارا دی تا تذکرہ کا دا حضرت ابراہیم چی نہایت ذاکر او شاکر انسان ہو. د ذکر او د شکر نمونه وا حضرت ابراہیم خلیل اللہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ او کل جویل ابراہیم رب دما اجعل هذا البلد آمنا، جوڑ کا دا شہر امن والا، او لریو ساتما او زما اولاد ان نعبد الاصنام د بتانو د عبادتنا. رب اے رب زما یقیناً دی بتانو گمراہ کړي دی کثیر من الناس ډیر زیات د خلقنا. فمن تبعنی فانه منی، نسوک جما پس روان شو دیشو زما ملګری، او چاچ زما نا فرمانی وکړه. فانک غفور الرحیم، دا عصیان بغیر د شرک نہ مراد دے. ذکر دا مشرک مغفرت ہونے کی جی فإنک غفور الرحیم. ربنا اے رب دمگا انی اسکنتو من ذریتی ما اسول اخبل اولاد بواد پیو میدان کی جنت آغاز زرغنی والا عند بیتک المحرمی، استاد عزت والا کور پخوا کے. ربنا اے رب دمگا لیقیم الصلاة دید پارا چی دی قائم کی مز. فجعل افیدتا من الناس، نو اگر زوا زڑون دخل کو چی مائل شی دی طرف تا، اور روزی ورک دیتا د میوونا چی دی شکرو کی. ربنا اے رب دمگا یقیناً تا پوئیگی پاغس چی منگے پٹو او منگے خارکو، نشی پٹی دے پا اللہ منی حصے نپزمکو نپا آسمان. الحمدللہ اللذی صفتنا دا خدای توب دیو اللہ دی جی بخل ماتا سرد بڑاوالی نے اسماعیل و اسحاق. یقیناً رب دما دے لسمیع الدعا، خامخا قبل ان کے دا دعا. رب جعلنی رب دما اگر زیما پابندی کو ان کے دموز و دما اولاد نہم. ربنا وتقبل دعا، قبول کی دعا دما. ربنا اغفر لی، بخنو کی دما و دما دمور اپلارو دمو منانو پرز دا پاغرد باندی چی قائم بشی حساب. ولا تخصبن اللہ غافلا، تسلی دے آخری پیغمبر تا دا دینی ابراہیمینا دا مخالفین و ببارکی. او گمان مکوا اللہ بے خبرہ دا غکاروننا چی دا ظالمان کئی. اللہ دا دی کرتوتوننا بے خبر ندے پیغمبرہ. ہاں انما یوخرهم لیوم، یقیناً اللہ رسو کئی دی حغیر دیتا چی کلاو بپاتی شی باغی کسترگی حیبت توجنا.
سترګې د انسان کلاو پاتې شي. ومهطعین منډې وهونکي به وي، مقنعي رؤوسهم اوچتونکي د خپلو سرونو چې نه به راځي واپس دی ته د دی سترګې. وافئدتهم هوا او زړونه د دی به وي خالي. وانذر الناس تخفیف دنیاوي او یروه خلق یوم یاتیهم العذاب د هغې ورځې نه چې رابشي به دی باندې عذاب. یوم مفعول به نه دی، دا مفعول فی نه دی بلکې مفعول ثانی دی، ځکه دا انذار په هغه ورځ کې خو به نی که نه، د هغې ورځې نه او یروه خلق. فیقول الذین ظلموا نو وایي به ظالمان چې ربنا ای رب زمونږه اخرنا الی اجل قریب، مهلت راکړې مونږ ته تر یو تر نږدې نیټې، نجب دعوتکه چې قبول کړو مونږ ستا دعوت او تابعداري وکړو د دې رسولانو. اولم تکونو دا به وویل شي آیا تاسو قسمونه نو کړي دي نه مخکې چې مالکم من زوال نه به وي تاسو له هېڅ فنا. وسکنتم او تاسو اوسېدلي وئ په کورونو د هغه چا چې ظلم یې کړی په خپل ځان او ښکاره شو تاسو ته، نو کیف فعلنا بهم موږ هغوی سره څه کړي وو او موږ بیان کو تاسو له مثالونه. وقد مکروا مکرهم او یقینا دوی ته چالونه چلولی وو چالونه، او عند الله مکرهم او د الله په اختیار کې وو د هغوی مکر، مانا الله د هغوی هغه مکر فعل کو. اگر که د هغوی چې کوم تدبیرونه چالونه منصوبې وي د اسلام خلاف نو هغه معمولی نه وي. و ان کانا ان وصلیه دی، اگر چې وو چالونه د هغوی، اگر چې د هغوی چالونه داسې وو چې لتزول منه الجبال چې لرې شي د هغې د وجې نه غرونه، مانا ډیر مضبوط منصوبې وي. خو فلا تحسبن الله تسلی نو مه ګمان کوه الله باندې خلاف کوونکې د خپلې وعدې د رسولانو سره. دا الله چې کومه وعده رسولانو سره وه چې انا لننصر رسلنا، د هغې هېڅ چرې الله خلاف نه کوي، ځکه الله د زورور بدلې والا. یوم تبدل الارض تخفیف اخروي، په کومه ورځ چې به دا ځمکه بدله شي بې د بلې ځمکې نه، والسماوات و اسمانونه او دا ښکاره به شي دی خلق لله الله ته چې یوازې دی غالب دی. وتر المجرمین یومئذ ته به ګورې مجرمان په هغه ورځ تړلی شوي فی الاصفاد په زنجیرونو کې، سرابیلهم قمیصونه د هغوی به وي من قطران د رنځړو تارکولو تارکول. وتغشا وجوههم النار او پټی به د دوی مخونو لره اور، دې دپاره چې الله بدله ورکړي هر یو سړي ته ما د هغې کارونو چې ده کړي وي، یقینا الله دی سریع الحساب. اوس آخر کې ترغیب دی قرآن مجید ته د دې عذاب نه د نجات دپاره. هذا دا قرآن بلاغ للناس رسول دی خلقو ته، دا مو استاسو یو فریضه ده د فرایضونه چې قرآن دا به خلکو ته رسوي. ولی لینذروا به چې هغوی ویرول شي په دې سره، ولیعلموا چې پوه شي انما هو اله واحد چې یقینا هغه یکیو اله دی. او دریم ولیذکر اولو الالباب او چې دې دپاره چې نصیحت واخلي عقل والا. چلو اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.